قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول 5 صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. موضوع زمن د مانځه مطابق شروع د منځ مطابق عقلی دلائل او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث مبارکو پرنا کې خبر شروع چې په انسان باندې چې الله کم عبادت لازم کړی دي باغی کې رټولونه اولنې فریضه را منځ دی. د منځ مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث مبارکه ذکر شیو او بیا د رسول الله مبارک احادیث مبارکه چې د منځ د مختلفو اجزاء فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کړو. لکه 13 جمعه کې د سجدې مطابق چې کوم روایت د رسول الله مبارک نه صحابو روایت کړی دي داغه مطابق سنه خبر ذکر شو. اصل خلاصه د دعوه چې تمام عبادتو کې افضل ترین دا منځ دی. د دې اندازه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې قول او فعل نه معلومیږي چې حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها دا وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخرنی بیماری کې د وفات په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خلی مبارک نه او نری غونته کې आवाज خطو شونډه مبارکه خزولې. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها وی ماوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پرې حالت کې سوی نمارا غوږ د رسول الله مبارک خلی ته نږدې کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خله مبارکه چې کوم الفاظو پاغه ټیم کې چې کوم دی الصلاۃ والزکات وما ملکت ایمانکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت ته په هغه ټیم کې هم د مستلقین ورکو د زکات چې کوم دی نو تلقین ورکو او تاسو نه ماتحت کم غلامان دي نوکران دي راغو سره بخصلوک ساتي. د دینه معلومه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اخر وخت کې هم د منځ کم دینو وصیت امت لور کړی او د دین لغون تمخ کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مرض الوفات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد او دست پاره او طلب کړي او بیا به منځ طرف ته کم دینو ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بیهوش شورا پرې بود 100 پیری بدغ شانو شول. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دو صحابو پاوګو باندې راسي لاسونه ور واچول چې خپې مبارکه پورا پسمک باندې نه لګې دی او لاړ جمعات ته منځ چې کم دینو ادا کو. درې فعل د رسول الله مبارک نه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخرنی قول نه معلومیږي دا چې عبادتو کې اصل عبارت چې کم دینو دا د منځ دی. پرې وجه باندې با صحابو په اخرنی وخت یو بل له مستلقین ورکو. صحابه چونکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نقش قدم باندې روان 100% نو څنګه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا او صحابو بم په اخر وخت یو بل تلقین چې کم دینو دا له منځ ورکو. پرې وجه حضرت عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ د يهودو لوی عالم دی ورستا د قران لوی عالم دا بیا او بیا چې کم دینو دا غي او زویره دا غنوم یوسف ته یوسف ابن عبد الله دی وی اتیت ابا دردار رضی الله عنه حضرت ابو دردار رضی الله تعالی عنہ خالج کم دینو رالم
تفصیلی روایت تے مسند دا امام احمد بن حنبل کی روایت تے دیوئی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ خال العالم فی مرضه الذي قبض فيه پاغ بیماری کی چرد روح پاغی کی قبض شو دے پاغی کی وفات شو آخرنے مرض و دا خال العالم تپوسلا فقال یا ابن اخی ماتے ورار ما علمت الى هذه البلدہ در خار مطابق تا تا چاولو چی دل ترالی او ما جا بک یارا تری سوی چی تری خار تا سشی راوستے قال لیوی قلت لا ما اینا دیسی خاص خبر خونشتے چی در خار مطابق را تا چاولیو یا چار خار تا خونیم راوستے الا سلت ما کان بینکا و بین والدی عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ مگر زمان پلار دا عبداللہ ابن السلام اوستا مرگتیا و تعلق ناغ تعلق ستا خوال روستم تا بیماری اغ تعلق روستم فقال بئس ساعت الكذب هذه دا دیر یو بڑ ٹیم دے یعنی مرگ را نزدی دے دا یو دیر سخ وخی بڑ ٹیمی دا غین پس ما تا وسیعت کئی ما تا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما دا نبی علیہ السلام نا اوریدلی چی نبی علیہ السلام فرمائل من توزع یو سڑی او دسو کو فاحسن الوضوء او پخی طریقے سے او دسو کو پخکلی طریقے سے او سڑی او دسو کو ثم قام فصلى رکعتین بیادا غین دے پس پاسی رے او دو رکعت منزیو کو او اربعن یا سلور رکعت منزیو کو یشک سهل راوی تا شک تے چی دو رکعت یاد کڑا او سلور رکعت یاد کل او بیادا غین پس یحسن فیہن الرکوع والخشوع دجی کم دینو پس صحیح طریقے سر خشوع خضوع سر دا غیر رکوع وغیرہ دا ادا کرل او ثم یستغفر اللہ غفر لہو بیاد اللہ نے استغفار غختلنو اللہ تعالی بخی دا دینا پتہ لگی را چی دا فعل او قول دا رسول اللہ مبارک ہمو چی آخرانی مرس کی جی کم دین نبی علیہ السلام دا فعل نوم ثابت کرا چی من سمر آلہ سیز دے چی بیوشکی گا نبی علیہ السلام بیام جی کم دے او بطلب کے او بیازیگ دا صحابو پاوگو بانی جی کم دینو لا سورا چی او بیا جی کل نبی علیہ السلام بیخی دانشو پاسیرینو بیا رسول اللہ مبارک داغین پس صحابو تیچی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر تو جو زمان مسلح جی کم دینو نور سنبال کی بہر کیف صحابون جی کم دینو دغت طریقہ کارو چی آخر دور کی جی کم دینو دار منستلقین بورکو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات کی دا نبی علیہ السلام صحابی مشہور عبداللہ ابن السلام زیتا جی کم دے تلقین ورکو دینا پتہ ہو لگے رہا عباداتو کی اہم سیز دا منز دے پری وجہ جی کم دے پری وجہ منز او دس دوانا دا خبر زین کی یاد ساتھ دا منز جی کم دے فضیلت دا دین معلومی گی چی منز چی کم دینو پخپل باندی دا حسن لعینی دے اہل اصول لکلی دی چی دا کم سیزون اللہ تعالی حکم کرے اغا معمور بھی پا دو قسمی یو پخپل پاگی کے حسن پروتی او یو دا غیر دا وجنا غیل حسن چی کم دینو راغلی لگا مثال بطور باندی روجہ را درے پزاد کے پخپل حسن پروتی اخو گتا پیشمنی تا پاسی او خوراک کے نو دام ثواب دے وزداولی ثواب دے راو تا خوراک کے دا دے روجی دا برکتا روجہ بذاتی ہی چی کم دینو دا پرے کے حسن پروتے خو کتر رو جماعتے کے پرے کے ثواب دے و رو جماعتے خو تخپل ضرورت پر کے خوراک کے دا دے روجی چی کم دینو برکت تے امدغ شانتی موز چی کم دینو بذاتی دا حسن دے و دا موز دا حسن دا دین پتہ لگے چی موز سمر افضل ترین عبادت تے اور روجی دا زان سر پیشمنے ہم عبادت وگرزو رو جماعت ہم دا ثواب سیز وگرزو و منز طرف تجی کم دینو دا راشا منز طرف تراشی منز پا یو ٹیم بانی سمر سیزون دا زان سر حسن وگرزی اور سمر سیزون دا زان سر جی کم دے دا بہتر کی دا دینا پتہ ہو لگی را دا دینا دا منز اندازی پتہ لگی چیر دا سمر حسن سیز دے دا ٹولنا اول چی کم دینا او دس والا او دس سی شیرے انسان مخلاص و انزی خپل سپائی راولی انسان گرمی کی چکم دے اندامون اخپل یخ کی دے کے بے ذات چکم دے حسن نشتے خو نبی علیہ السلام حدیث تے
چې یو انسان اودس کوي د اودس سره تیرا یو 2 جمعې مخکې مونږ حدیث ویلو د نبی علیه السلام تفصیلي روایت نبی علیه السلام فرمایي یو سړی پاس یې اودس کوي د مخ د انځلو سره چې کوم دی نو د مخ ګناونه سترګو د غوږونو ګناونه دا وریږي په لاس سره د لاسو ګناونه وریږي په خپو انځلو سره د خپو ګناونه وریږي و د اودس کې کم حسن پروت دی مونږ وایو دا د مونځ برکت دی دا د مونځ چې کوم دی دا دومره فضیلت دی اودس له ورکه ځکه اودس چې کوم دی نو بذات پرې کې اوس نشته او خپله صفایي ده اندامونه یې خول دي خدا د مونځ د حسن د وجې نه پته ولګېده چې مونځ کې دومره خوبي پرته را حسن پروت دی چې غیر ته هم تجاوز کوي او بیا د هغې سره سره په دې لاره باندې د جومات پرې مخه باندې خلک ځي راځي ټوله ورځ او دغه شان د ټوله ورځ پرې باندې ښکته بره خلک ځي یا د جومات تر څه ضرورت لپاره راشي نو تا د په قدم باندې نیکي نه میلاویږي ستا درجه چې کوم دی پرې نه پورته کېږي ستا چې کوم دی پرې باندې ګناه دا نه معاف کېږي او بیا که تا اودس کور کې وکړې او جومات ته لمونځ دپاره روان شي نو بیا ستا یو قدم مستقل اجر چې کوم دی نو لري نبی علیه السلام صحابه دا د جومات نه لري نه به راتلل جومات ته نو مشوره یې دا وکړه چې مونږ به کورونه راوړو د نبی علیه السلام د جومات په خوا کې به دا کورونه قایم کو نبی علیه السلام ته پته ولګېده رسول الله مبارک فرمایل ما حدیث اورېدلی وې او رسول الله مبارک چې کوم دی نو فرمایل دیارکم تکتب آثارکم ال خپل کورونه لازم هلته ورسئ ستاسو قدمونه لیکلی کېږي ستاسو چې څومره قدمونه سیوای دومره اجر چې کوم دی نو سیواره اوس پرې سایې کې پرې مشي او پرې تلو کې چې کوم دی نو تک کې راوسن څه شي پیدا که دا راتلو کې راستا قدمونو کې راوسن څه شي پیدا که دا د مونځ د وجې نه پرې کې چې کوم دی نو پیدا شو پته ولګېده مونځ چې کوم دی هغه د حسن نه ډک عبادت دی او دومره بهترین عبادت دی چې نور اشیاء هم د ځان سره چې کوم دی د ثواب وګرځئ او د هغې نه پس یو انسان راشي جومات کې ناست دی جومات کې ناست دی د مونځ انتظار کوي دا انتظار دا ګړی دا باقاعده د عبادت حسابېږي دا هم فضیلت لري د مونځ د وجې نه د هغې سره سره چې کوم دی یو سړی اعلان کوي په اعلان باندې اجر نه میلاویږي که دغه اعلان د بانک په شکل کې چې کوم دی دا تر مونځ دپاره وکړي انشاءالله د مؤذن مستقل فضایل به مخکې راشي د اذان فضایل به راشي هغه اذان چې دا د شیطان د ځغلولو چې کوم دی یو بهترینه آله ده دا د مونځ د وجې نه حسن چې کوم دی نو راغی دا خو مونځ دپاره چې کوم دی نو بانګ ایجاد شوی صحابو مشوره وکړه چاوی اور به بلو نو د هغې لوګی به خلک کیني چاوی یو تمبل به چاوی یو شپیلې وغیره ناقور بهر کیف عبدالله ابن زید چې کوم دی د نبی علیه السلام صحابي دی هغه په خوب کې د بانګ کلمات چې کوم دی ورته وښوی شول نه دا بانګ کې را دومره اجر دا هم د مونځ د وجې نه چې کوم دی نو راغی د هغې سره سره چې کوم دی نو کوم ځای کې مونځ کېږي پین وخته مونځ کېږي خلق په یو صف کې چې کوم دی نو ودرېږي اخوت بایچاري رورولي او محبت د هغې خلکو په زړونو کې چې کوم دی نو سرایت کوي په دې وجه باندې یو محله د هغې خلک د یو بل سره اورانې ټکراوې د یو بل سره دشمني زیات پر یو باندې اړو محنت مه کوه صرف محنت پیدا وکړه چې 15 ټیمه مونځ ته حاضر کا دا به یو ورځ په یو صف کې 15 ټیمه ودرېدل داسې په یو صف کې په یو لاین کې ودرېدل یو دم چې کوم دی نو زړونو ته اخوت او محبت دور منتقل شي د دومره څیزونو کې حسن دی مونځ پیدا که دا مونځ د مخې نه لر کړه دومره اشیا چې کوم دی نو دا بیا فضایل والا نه پاتې کېږي دا اجر والا نه پاتې کېږي د هغې سره سره چې کوم دی د عیادت او د بیمار پرسۍ چې کوم فضایل تاسو اورئ او بیانوئ د هغې لوی سبب او ذریعه دا مونځ وګرځي مالې کې تر چا نه څه خبرېږي دی بیمار دی که سره دی چرته لاړ دا چې مونځ کې انسان ته د بیمار پته ولګي د روغ رنځور پته ولګي ستا محله کې غریب دی د هغه سره د همدردۍ جذبه دا د مونځ د وجې نه پیدا شي ستا سره په صف کې ولاړي د هغه لباس ته ګورې د هغه پیزار ګورې د هغه چې کوم دی نور شان و شوکت ګورې ستا په زړه کې چې کوم دی نو رحم او د هغه سره د همدردۍ جذبه پیدا شي دې نه پته ولګېده د مونځ چې مونځ د الله تعالی په عباداتو کې اصل عبادت دی ذکر دومره جمله اشیا چې کوم دی
د ځان سره فضیلت والا چې کم دی نو وګرځول. نو یو طرف ته موږ وکتل اودس کې خوبي پیدا کړه، اذان کې خوبي پیدا کړه، سایه کې او مشي کې او په تک کې چې کم دی نو خوبي پیدا کړه، جمله شی د ځان سره چې کم دی نو حسن وګرځول. پرې وجه د صحابي دی د رسول الله مبارک زید ابن خالد الجهنی رضی الله عنه روایت چې کم دی روایت را نقل کی امام ابو داود رحمت الله علیه. صحابی فرمائی دیو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من توضا یو سړی او دس کو فاحسن وضوءه خپل او دس وک ثم صلى ركعتين او بیا پاغه باندې 2 رکعات منځ وک لا يسو فيهما پاغه کې غلط نشو غفر له ما تقدم من ذنبه دا مخکینی ګناونه الله معاف کړل، ګناونه مخکینی الله تعالی معاف کړل. خدا خبر ذهن کې یاد ساتي دا قسم روایت ډیر بیان شول مخکې عمر روان دي. د دې نه مطلب چې کوم نه مقصد صغائر ګناونه دي او وړه ګناونه دي. الله فرمای اقیم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. دولسمه سپاره کې الله فرمای د ورځې دواړو طرفونو ته تاسو مونږ قائم کوي وزلفا من الليل او د شپې په حصہ کې مونږ قائم کوي. نو ان الحسنات یذهبن السیئات دا نیکی چې کوم نه ګناونه دا ختمي، منځونه چې کوم نه ګناونه ریږي. اقیم الصلاة طرفي النهار د ورځې په دواړو طرفونو کې مونږ قائم کا. د مونږ د ورځې دو طرف لري، یو طرف اول دی یو طرف اخر دی. ورځ چې کوم نه په دوو جزئینو کې تقسیم ده، د سحر نواله ماسپخینه پورې دا یو طرف، ماسپخین نواله تر ماخامه پورې دا بل طرف. سحر مونږ موږ یو طرف ته وکړو، ماسپخین مونږ بل طرف ته کو. او بیا چې نور واوړي ماسپخین مونږ یو طرف ته، مازیګر مونږ چې کوم نه بل طرف ته، وزلفا من الليل او د شپې په سیسو کې مونږ کوي ماخام او مسوتن. ان الحسنات یذهبن السیئات الله فرمای دا حسنات دا نیکی دا بدیان ریجه ختمي. پته ولګي انسان یو منځ کې رسار ماسپخین منځ دی وک درې په منځ کې دستانه کم صغیر ګناونه شوي واړه واړه ګناونه شوي دا خود به خود چې کم نه وریږي. شان نزول د آیت هم دغه لپاره چې کم نه شو یو صحابي له دغه ګناو شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترغه یا رسول الله حضرت باندې قائم کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې آیت را نازل شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې نه مخکې نمازیګر مونږ مونږ تر سره وی او رسول الله مبارک فرمایل ان الحسنات یذهبن السیئات ستا ګناه چې کم دینو دې ختم ک، ستا ګناه ختم ک، صغائر چې کم دینو ټول ختمي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو سړی او دس وک خې طریقې سره او دس وک او بیا راغه پاغه باندې 2 رکعات مونږ وک او پاغه کې سهو نشو غلط نشو په صحیح طریقې سره مونږ وک غفر له ما تقدم من ذنبه الله مخکینی ګناونه د انسان چې کم دینو معاف کړي. او یو روایت کړي سری ما من احد يتوضا یو سړی د رسول الله مبارک فرمای د چې کم دین او دس کو فيحسن الوضوء په خې طریقې سره او دس کو ويصلي رکعتين پاغه باندې 2 رکعات منځ کو يقبل بقلبه وبوجهه هغه کې ظاهري او باطینی دواړه چې کم دین متوجه دي الا وجبت له الجنه هغه د پاره چې کم دین جنت واجب شو. جنت واجب شو. پته ولګی را چې جنت ته پتلو کې چې کم نه مؤثر کردار دار مونږ دی، مؤثر کردار چې کم نه دار مونږ دی. عمدغه شان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي د چې کم دی یو اوږد روایت را نقل کوي امام نسائی رحمت الله علیه، ابن ماجه وغیرہ روایت را نقل کوي عاصم ابن سفیان الثقفی رضی الله عنه د روایت کوي دی انهم غزوا غزوه السلاسل منګه غزوه سلاسل ته چې کوم دینو ازیر شولاړو منګه چې کله ورسیرونو ففاتهم الغزو غزوه د دیونه فوت شو جهاد چې کوم دینو شو د دیونه قضا شو جهاد دیویا سخوم راغلیو فرابتو لاړو اسلامی سرحدات چې کوم دینو پیرا بولګو سخوم راغلیو لاړ بشي کوم اسلامی سرحدات بونډری دا پاغه باندې به پیرا ولګو دا پیری خوم بلا فضائل دی کله چې دوی مونږه پیرو لګول ثم رجعوا الى معاويه رضی الله عنه دا غزي نبی حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ تدیو را وګرځیدل او عنده ابو ایوب وعقبه ابن عامر دا غسر چې کوم دی ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ ناسو فقال عاصم وای چې مونږه کله ورالو د عاصم یا ابا ایوب اے ابو ایوب انصاری فاتن الغزو العام
دې کال باندې زمونږ نه جهاد پاتې شو، مونږ جهاد ته راغلي زمونږ نه فوت شو، خو خیر دی یو بله طریقه را راځي. وقد اخبرنا مونږ ته را خبر را رسېدلی دی انه من صلى في المساجد الاربع غفر له ذنب، چا چې بس څلورو جماعتونو کې مونځ وکړو نو د هغه ګناهونه معاف کېږي. نو خیر دی جهاد خو زمونږ نه فوت شوی دی، هغه څلورو جماعتونو ته به ورشو، په هغې کې چې کم دی کم غټ مسجدونه دي هغې کې به مونځ وکړو، الله به زمونږ ګناهونه معاف کړي. نو فقال ابو ایوب انصاري ورته یا ابن اخي ای زما وراره الا ادلک علی ایسر من ذلک، څلورو جماعتونو ته به ته وځې د دې نه ورته اسان کار ونه ښیم، اسان کار درته ونه ښیم چې ستا کوم مقصد دی هغه په کې چې کوم دی نو حاصل شي. ما ورته ولې نه؟ وی انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اوریدلی رسول الله مبارک فرمایل من توضا کما امر، یو سړی او دس کوم په هغه طریقې باندې کومه طریقه باندې چې ته حکم شوی په صحیح طریقې سره او دس کو، وصلى کما امر او بیا د موس په هغه طریقې سره وکړه څنګه چې ورته الله له طرفه حکم شوی، غفر له ما تقدم من عمل، مخکینی عملونه چې کم د ګناه الله ورته چې کم دی نو معاف کوي، الله چې کم دی نو هغه ورته ټول معاف کوي. پته ولګېده چې د انسان د ګناهونو رجولو دپاره، د انسان د جنت د دخول دپاره د ټولو نه لوی کردار چې کم دی نو دا د مونځ دی. الله چې زیات راضي کېږي د انسان له دا د مونځ په ذریعې سره چې کم دی نو دا راضي کېږي. په دې وجه باندې الله تعالی ته د انسان په اعمالو کې د ټولو نه غوره عمل چې کم دی نو دا مونځ دی. الله ډیر زیات خوشحالیږي یو انسان چې د سجدې په حالت کې وای نه تیرا جمعه مونږ د سجدې په فضایلو کې چې کم دی نو خبره ذکر کړې وه. امام ترمذي رحمت الله علیه او امام نسائی رحمت الله علیه او بخاری شریف کې هم دا روایت موجود دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت را نقل کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د الله په نسبت باندې د ټولو نه پسندیده عمل د انسان چې کم دی نو الله ته کم یو دی. دی وایي سألت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس وکړ یا رسول الله ای العمل احب الی الله، الله ته په عملونو کې کم یو د ټولو نه عمل ډیر زیات محبوب دی، کم عمل الله ته ډیر زیات محبوب دی؟ دا الله رسول جواب ورکړي قال الصلاة علی وقتها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په خپل وخت باندې چې کم دی نه مونځ کول. الصلاة علی وقتها څه کوي؟ ان شاء الله مخکې به روایت راشي. یو سړی قضا را ګرځي د هغې سزا به مخکې روایتو کې راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الصلاة علی وقتها، په خپل ټیم باندې مونځ کول دا عمل الله ته ډېر زیات محبوب دی. قلتو ما وی ثم ایون، بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو الله ته کوم عمل محبوب دی؟ قال بر الوالدین، د مور و پلار سره ښه سلوک کول. قلت ثم ایون، ما وی بیا چې کوم دی نو کم یو؟ قال الجهاد فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله چې کوم دی نو ډېر زیات بهتر دی. او بیا عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي دا خبرې خو نبی علیہ السلام ما ته بیان کړې، خو که ما مزید نور سوالونه کړی نبی علیہ السلام به نور جوابونه هم راکړي. دې نه پته ولګېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولنې جواب دا ورکړه چې الله ته په ټولو کې بهترین عمل چې کوم دی نو دا د مونځ دی، چې انسان په مونځ باندې ولاړي الله ته هغه انسان ډېر زیات ښه لګي. په دې وجه باندې صحابو ته پته لګېدلې وه، صحابو ته پته وه. په دې وجه صحابو چې کوم دی نو مونځونو ته به ودرېدل، توجه به خالص الله طرف ته وه. ان تعبد الله کانک ترا فإن لم تکن تراه فإنه یراک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام له جواب ورکوي چې هغه کله تپوس کوي احسان څه ته وایي؟ د الله عبادت داسې کوله که چې تا الله یې نه، او که داسې نشي کولی کم از کم دا تصور کوو چې الله ما یې نه. صحابو چې کوم دی را تصور کړو چې الله ما یې نه، د هغو توجه به الله طرف ته وه. د مونځ نه هغو خوندونه اخیستي دي، په منځونو باندې هغو خپلې مطالبې په الله باندې چې کوم دی نو حل کړي دي. د رسول الله مبارک صحابه دي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د یو جهاد نه را روان دي، لاره کې پړاو واچو. د پړاو په ټیم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیرا به څوک کوي؟ بعضې کسان به ودشي او بعضې به پیره وکړي. دوه کسان پاسېدل یا رسول الله موږ به پیره ولګو، موږ به چاپیره چې کم دی د لښکر نه پیره لګو، د شپې چې څوک نقصان را ونه رسوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه ودشول، هغه دوه کسان پیرې ته ودرېدل. یو ملګری دی بل ته وایي چې دا خو اوږده شپه ده، ته هم که یخې زه هم که یخ یمه، نو کیدای چې سحر ټیم کې خوب غلبه وکړي، رسې کار به وکړه، شپه به تقسیم کړو. نیمه شپه ته پیره ولګوه او نیمه شپه به زه پیره لګومه. بیا چې کله ته اوده کېرې نیمه شپه پس نو ما به رایخ کې،
بیا به تر سهاره پورې زه پرې راولګوم، دواړه سله یخ پاتې کېږو. وې سید یو ملګری اوده شو، بل صحابي سوچ کوي چېره پر یې اوږده شپه کې هسې ناست یو نو څه کوې؟ دا خو مقره راشه اودس وکړه او ودرېږه، الله ته ودرېږه په مونځ باندې. صحابو د مونځ نه څومره لذت او خوند حاصل کړو، پر یې فضایلو باندې د هغوی یقین او اعتماد و، پر یې وجه باندې صحابي مونځ ته ودرېده. دی وایي ما سورې کهف شروع کړ. سورې کهف چې مې کله شروع کړ، یو غشی راغی د ده په جسم کې ورخښ شو. د ده پته ولګېده چې دشمن خو راغی او حمله کول غواړي. زه یې ولاړ ولیدم، اول ما ختمه غشی راغی ورننوته ډوب شو. د ده پروا هم نه و، سورې کهف یې شروع کړو، مونځ خوند ورکړو، مونږ لذت ورکړو، ځکه صحابو په بدن کې به غشی ورننوته، مونږ ورله نشه ورکړو، شیشه ورننوځي، نشې په حالت کې وباسو. د هغو نشه به مونځ ویره چې مونځ ته ودرېږي، دی بیا په ځان نه پوهېږي، په ځان نه پوهېږي. دی ولاړ دی، غشی په بدن کې ښخ شو، بل غشی راغی، څو غشي کم دی نو ورښخ شول او دی مونځ ته ولاړ دی. کله چې جسم باندې ډېر غشي ولګېدل او د زړه کې سوچ وکړه چې ما خو سورې کهف شروع کړی دی، په غشو خو پروا نشته، د مونځ خوند دی، لذت دی، خو که کمزوری شم بدن نه اینه لاړی شي او را پرېوځمه او بیا دا ملګري اوده په اوده پارېږي او خلک نقصان ور ورسوي، نه د خپل ملګری چې کم دی نو راپاسو. او هغه ته وي ما سورې کهف نه ختمو، خو په دې خبره باندې ویرېدم دا صحابو چې کم دی نو د مونځ هغه لذت او بیا مونځ په تمام عباداتو کې اعلی عبادت، نو صحابو به مونځ چې کم دی نو په طور سپارش خدای پاک ته مخکې کو، ضرورت پر راغی، حاجت پر راغی، مونځ به وکړه. ځکه چې منګینو شي یو سړی په یو سړي په سپارشي بیایي، یو سړی په یو سړي باندې کار کوي سپارشي بیایي، سپارشي هم هغه بیایي چې بچا پسې ته سپارشي بیایي، د هغه ته یو محبوب کس نو هغه په سپارش کې بوځي، چېرې ده ته انکار نشي کولی، هغه په سپارش کې بوځي، سپارش مقبول شي. وس پته ولګېده صحابو چې کوم دی څه ضرورت په پیښ اول به یې ترې مونځ وکړو، د دې نه پته ولګېده چې مونځ د الله په نسبت باندې محبوب شی دی، که د دې نه بل محبوب یې صحابو به هغه په سپارش کې مخکې کوو، ضرورتونه به یې په هغې سره چې کوم دی نو پوره کول. او دا الله موږ ته قرآن کې هم فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة، تاسو د مونځ په ذریعې سره، د صبر په ذریعې سره د الله نه چې کوم دی استعانت غواړئ، د الله نه چې کوم دی نو امداد غواړئ. بهر کیف صحابو دا خبره مخکې کړې وه چې کم ضرورت راځي مونږ به یې د مونځ په ذریعې سره حل کوو. تاسو په ذیل اعمال وغیره کې واقعات اورېدلي دي، هغه د اس واقع هم تاسو اورېدلې ده چې کم کس 2 رکعاته له ډاکوان نه 2 رکعاته مونځ طلب که چې ما خو وجنې خو یو 2 رکعاته نفل کوم یې وکړه. اما یجیب المضطر اذا دعا، دا آیات وایي او سلام چې ګرځي یو سړی په آس باندې سور دی راغی، وې څوک دی؟ وې دا ډاکو دی، د ډاکونې سر او دی بیا اس والا چې کوم دی نو واپس روان دی، دا سړی مسافر ما پسې نارې والې چې ته څوک یې؟ وې زه اما یجیب المضطر اذا دعا غلام یم په اسمان کې، الله راولېږلم د په مونځ کې د آیات ویې لاشه ضرورت سره دشمني چې کوم دی ورله و. غالبا علامه نظام الدین رحمت الله علیه، مولانا نظام الدین رحمت الله علیه، هغه یو پیره چې کوم دی هغه په دور کې یو بادشاه او هغه بادشاه به خلک راغونډول لکه زموږ د دور د غټان مټان چې خپلو دیرو میرو ته خلک راغونډوي، همدغه شان د علماو ته به هم دعوتونه ورکول راځئ، دا به هم خپل دربار ته چې کوم دی نو راغونډول. نظام الدین اولیاء رحمت الله علیه دی به نه تویده اوزګار دی، زه درباري مولا نه یم، زه چې کوم دی دلته طلباو د درس او تدریس نه یم فارغ، درباري نه یم، د چا اجرو دیرو ته نظم. چا شکایت باچا ته وکړي نظام الدین اولیاء دته ځان سوخکار ستا دربار ته نه راځي، باچا دې شکایت وکړ، باچا وی سبا ورشه او دته پړی ور واچوي رای ولې دې څنګه نه راځي؟ نظام الدین اولیاء ته چا وی دغه شان دی باچا حکم جاری کړی اب سهار به پتا بسې کسان راځي، طالبان خفه دي، دا به زموږ د استاد بې عزتي کېږي او زموږ د مخې کېږي او دغه ټیم به څه کوو؟ طالبان مختلفې مشورې کوي. نظام الدین اولیاء ته چا وی ورته یې ښه صحیح ده، یو طالب ته لاړ شه وسله مې راوړه، وسله څه توره ټوپک وغیره نه، طالب ته پته وه د استاد په اصطلاح باندې پوهېده چې څه وسله غواړي، لاړ کوزه کې اوبه راوړې، مسواک یې راوړ او داسې وکړه د درس نه پاسې 2 رکعاته نفل یې وکړل. وی ربه ته ما ګورې
زه درس او تدریس نه فارغ نه یم چې د باچانو په خلاف باندې ورسره جنګ ته ودرېدم. رب را 2 رکعته نفل یې وکړه، هغې نه پس ربه ما ورته خپل طرفه ته ودرولی. سحر طالبان خفه دي چې داسې کسان به راځي او کیدای شي زموږ د استاد بېعزتي وکړي. سهار اعلانونه وشو د باچا د مرګ. خلک راغونډ شول چې باچا مړ دی. ولې مړ دی؟ بېګای میلمانه راغلي او دا بره په چت کې چې کوم دی یو کمره کې ټول ملاسو او میلمنو سره په ګپ شپ کې باچا چې کوم دی وران شو. میلمانه پې ډېرو. باچا نه سر کټ کړه او کړکۍ کې ښکته غورځولی دی او کسان تښتېدلي دي. سهار د خلکو دا خیالو کې راشي میلمنو سره ناوخته پورې دي ګپ شپ لګولی او ده پراته دی. سهار چې کوم دی نو ښکته وکتل، سپي په خړاو باندې ورغلي او دا سپي په څه باندې راغونډ شوي دي چې وایي کتل د انسان په یو سر باندې راغونډ شوي دي خړاوه کوي چې وایي کتل سر د بادشاه و. میلمانه تلي او تنه بره چې کوم دی نو پرته وه. واستعینوا بالصبر والصلاة. الله فرمایي استعانت غواړي په صبر او په صلا سره. په دې وجه چې کوم دی د ټولو نه اهم عبادت چې کوم دی هغه د الله تعالی په نسبت باندې را مونځ دی. د انسان کم ضرورت چې کوم دی نو پیښ شي دا هم د الله تعالی نه طلب کوي. د دغه مونځ په ذریعې سره چې کوم دی بهر کیف الله تعالی ذمواري ده. ذمواري الله هغه سره چې کم یو انسان 5 ټیمه مونځ کوي. الله فرمایي انسان زر ذمواري هم د جنت ته دخول. یو سړی دی تا ته دا کار کوه او دا سړی د کلي ناظم دی ته پوره په ډاډ باندې لګې. یو سړی دی تا ته دا کار کوه دا سړی چې کوم دی M&M پیری ته ښه په ډاډ زړه باندې لګې. کله ملک او بادشاهي تا ته چې دا کار کوه زری ذمواري یم ته بیا ښه پل په د هغه په اعتماد باندې لګې. و چې احکم الحاکمین د بادشاهانو بادشاه تا ته وایي چې زه په خپله ذموارۍ سره جنت ته داخلوم مونځ کوه په صحیح طریقې سره. حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشهور صحابي دی او روایت چې کوم دی امام مالک رحمت الله علیه خپل کتاب چې کوم دی او دغه شانته امام ابو داود رحمت الله علیه امام نسائی ابن ماجه وغیرہ ټولو کې روایت موجود دی. راوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي او عباده ابن صامت دی وی اشهد زگوائی ورکوم انی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم زدا گواہی ورکوم چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوریدلی یقول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی 5 صلوات دا 5 منځونه افترضهن الله عز وجل الله تعالی فرض کړی دي. من احسن وضوءهن یو سړی د 5 منځونو په خې طریقې سره اودس کوي وصلاهن لوقتهن او دا 5 منځونه چې کوم دی په خپل وخت باندې وکړل واتم رکوعهن وسجودهن وخشوعهن د دې رکوع د دې سجده او د دې خشوع خضوع مکمل طریقې سره وکړه کان له علی الله عهد دلره په الله باندې راځي موارده ای یغفر له چې الله به بخنه کوي الله به مغفرت کوي الله په خپل ځان باندې راځي مواري هغه سجده بر انسان بخم. ومن لم يفعل او یو سړی دا کار نه کوي فلیس له علی الله عهد در پاره د الله ای ذمواري نشته. ان شاء غفر له و ان شاء عذبه ک الله خوښه مغفرت پورته وکي ځکه څوک دې تاسو والا نشته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون او ان شاء عذبه او کر الله خوښه عذاب ورکی. ای ذمواري د الله تعالی چې کوم دین نشته در پاره بهر کیف انسان لپاره کم از کم اهم پریزه مونځ دی. دا فضایل شروع دي مختلفو روایتو کې به ان شاء الله مخکې راوم شي. عقلي دلایل هم پرې باندې ذکر شوي ان شاء الله. دین اخو بیا د مونځ طریقه کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه د مونځ چې کوم دی نو سوا الله تعالی دې مونږ کامل مصلین جوړ کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.